زما نن یو څو ورځې مخکې څه ملګري راغلي د عوامي نیشنل پارټۍ ما ته په مذاق کې ویل خلجي صاحب ته ډېر مشهور شوی ته زموږ پارټي ولې نه جوین کړې ړومبی آفر د سیاست ما ورته ویل تاسو سره ډېر غټ پاور دی نه م دی پیژندلی تاسو سره طاقت دی خو تاسو پیژندلی نه دی د باچا خان لایف سټډي باچا خان په 21مه پیړۍ کې الله ولي واو هغه دا یو ټکي عدم تشدد چې کوم و که نه دا دونه غټ طاقت او فورس دی که نه چې دا سړی په دې رویه باچا خان بابا چې د عدم تشدد کم ژوند تیر کړو نو دا ګوره یاد ساته چې دا د دنیا یو ټاپ کردار دا زه د ګاندي نه غټ سړی ګڼم دا زه د نیلسن منډیلا نه غټ سړی ګڼم واو د چې په هغه ټایم کې د عدم تشدد فلسفي ورکه دا د ولیانو فلسفي دا چې د انډیا ته تلو ته دغه سادهګي کتلې یو تصویر دی او څه لکه ډېرو معلومات خو نشته بس یو چې کوم صادر دی په هغې کې وړه غوټه را په شا کړې او نه لکه داسې د دې دا مطلب نو چې غریب باچا آزاد په منزل شکو یا باچا خان 99% د نیشنل پارټۍ خلک د بادشاه خان نشاته فلسفي که دوی دا فلسفي روچته کړه که نه د دوی حکومت به پرې سب کانټیننټ راشي اګین ایم سینګ که دوی د بادشاه خان کنسپټ اکټیویټ کو دې ټایم کې په ټول سب کانټیننټ به حکومت راشي صبح ډېر وړه ورکوړه شي دغې خو دعوا لري نه چې موږ یې منو موږ یې فالو کوو بلکې مثالونه کې وړاندې کوي موږ د باچا خان مسیح موږ د باچا خان پیروکار موږ د باچا خان په لار تلونکي دوی له پکار دی چې دا سټډي دا هم په پښتنو کې به ډېر 99% به امن راشي برداشت به راشي بخشش به راشي زبردست دا هغه صفات دي چې الله وایي په یو مرد مؤمن کې پکار د خودي ټول صفات په دغه سړي کې موجود هغه په هغه ټایم غوښتلی وی دا ټول پښتانه روچت کړی وی چې نه منم دا نه انګریز منم نه هندو منم کولی شو تشدد منه د بابړۍ واقع نو خبرې او بالکل څومره ډېره لکه د دویمه کربلا ورته ویل کېږي دوی ریټیلیټ نه کړو که نه they do not respond هغه خلکو ته ویل ځان وپېژنې د ټکر واقعه زموږ مخې ته ځان وپېژنې بدلې نه اخیسته یعنې که بدلې اخیسته پښتانه ډېر تیز دي بدل به هغوی اخیسته هسې نه ستاسو هم داسې کنسپټ جوړ شي چې زه چېرته عوامي نیشنل پارټي یا بله پارټي د جنرال دا خبره سیت بیانیه خوشحال خان بابا ته سټډي کوو چې لاره درته وښیي خوشحال خان بابا د خدای نه بار نه دی وتی هغه یو شعر زه هغه شهباز شه چې یې ځای په سر درو وي زه هغه شهباز شه چې یې ځای په سر درو وي نه لکه د کلي کارغه ګرځه غم د نس کا زه هغه شهباز شه چې یې ځای په سر درو وي او نه لکه د کلي کارغه ګرځه غم د نس کا من دا خلک سټډي نه کړل حتی چې د خوشحال خان چې کوم کنسپټ دی دا هغه به الله مین سره بېشکه د هغه د اورال د فلسفي نه یو ټکی به تا ته راځي یا الله دی د دې نه زه دا خاص کړم چې لکه باچا خان او خوشحال خان خټکه که څومره هم په جنګونو کې مخامخ شوي دي خلکو سره نو د الله په اطاعت د هغې په مدد او په خپل ځان د یقین په وجه باندې یې ګټلي دي باچا خان خو خیر میدان جنگ ته نه دی کوشوی او عدم تشدد یو کنسپټ بالکل اورال د باچا خان دا یو ټکی چې عدم تشدد جنگ مه کوئ نو دا د ولیانو نشاني ده ټول ژوند چې دی نو هغه نه بلکې ټول ژوند هغه په جیل کې تېراوه او بیا هم په تا کې سختدریزي نه راځي